بسم الله الرحمن الرحيم. نن زموږ د طریقة العصریه سبق نمبر 206 دی او الدرس الثاني والخمسون 52 نمبر درس دی. النزهة في البستان د باغ سیر دا سبق دی. د دې سبق ان شاء الله تمرین کې به مونږ نن دریم سلورم او پنځم سوال حل کوو. دې نه مخکې درس کې مونږ د تمرین دویم او اول او دویم سوال حل کړو. نن به ان شاء الله دریم سوال سلورم سوال او پنځم سوال دا به مونږ حل کوو. اول سوال کې مونږ لرا کړی کمل العبارة التاليه. کمل العبارة التاليه. کمل د امر صيغه د ته مکمل کا. العباره عبارت التاليه راتلون کې نو راتلون کې عبارت وي ته مکمل کا. نو دا مونږ لخته عبارت را کړی نو چې کله دا یعنی دا عبارت تاسو مکمل کړئ. مونږ له په کتاب کې یو جمله را کړی دا وای دا نور جملې تاسو برابر کړئ. نو مونږ له جملې اوله جمله را کړی و دخلنا. دا دخلنا چې دا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده. دخلنا د دوو د پارم استعمالي دوه نه زیات د پارم تسنیم او جمع خو دلته مونږ د جمع لپاره استعمالو. دخلنا فی البستان. دخلنا مونږ داخل شو فی البستان باغ ته. مونږ باغ کې داخل شو. دخلنا فی البستان مونږ باغ کې داخل شو. ومشینا دا مشینا چې دا د جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضی. ومشینا تحت الاشجار. اشجار د شجر جمع ده ډیرو بوټو ته وای او ازهار د زهرتون جمع ده یعنی ډیر ګلونه. نو ومشینا تحت الاشجار وبین الازهار مونږ د بوټو لاندې او د ګلونو منځ کې وګرځیدو. ومشینا او مونږ وګرځیدو تحت الاشجار د بوټو لاندې وبین الازهار او د ګلونو منځ کې مونږ د بوټو لاندې او د ګلونو منځ کې وګرځیدو. اوس وی اکلنا. اکلنا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده. اکلنا مونږ اوخوړه الاسمار میوه مونږ میوه اوخوړې. وشممنا. شممنا د فعل ماضی جمع متکلم صيغه ده. مونږ بوی کړل الازهار ګلونه مونږ بوی کړل. ٹھیک شو. نو مونږ د دې معنی به مونږ د تیر شوي وخت کوو. ٹھیک شو جی. الاسمار حلوه. الاسمار میوه حلوه خوږې دي لذیذه مزیدار دي. لذیذتون خوندوري دي مزیداري دي. والازهار او ګلونه جمیلتون خسته دي طیبتون خدي عمده دي. بیا وی لعبنا دام د جمع متکلم صيغه د فعل ماضی. لعبنا مونږ لوبې وکړې على الحشيش الاخضر. حشيش الاخضر شنی غیا ته وي شنی غیا باندې. لعبنا على الحشيش الاخضر مونږ شنه غیا کې لوبې وکړې یا د شنی غیا د پاسم لوبې وکړې. وجلسنا او مونږ کېناستو دام د ماضی جمع متکلم صيغه ده على المقاعد د ناستې په ځایونو. هغه باغونو کې ښکلې د ناستې ځایونه جوړ شوي بنچونه جوړ کړي وي یا داسې ځان له کرسیانې جوړې کړي وي نو هغې ته مقاعد وایي د ناستې ځایونه. وجلسنا او مونږ کېناستو على المقاعد د ناستې په ځایونو. وتکلمنا یو بل سره خبرې وکړې. تکلمنا دا د ماضی جمع متکلم صيغه ده. وسمعنا مونږه واورېده. زه دا بار بار د صيغې پهچان ځکه کوم چې دا زمونږ یاد شي چې او دا د فعل ماضي ده د دې به د تیر شوي وخت معنا کو او دا د مضارع ده د دې به د حال یا د راتلونکي وخت معنا کو. نو مونږ سره دا د ماضي متکلم صيغې راغلي د هغې مشق دی په دې سوال کې. وسمعنا او مونږ واورېدل اصواتا جمیله ښایسته اوازونه للطیور د مرغانو. ثم خرجنا د ماضی متکلم صيغه ده. ثم خرجنا بیا مونږ راووتو من البستان د باغ نه. وعدنا الى بيوتنا. وعدنا او مونږ را واپس شو الى بيوتنا خپل کورونو ته مسرورین په خوشحالۍ سره یا خوشحاله. ٹھیک شو جی. بیا وی دا خو مونږ سره اولنې دریم نمبر سوال کمل العبارة التاليه راتلونکي عبارت پوره کوي. نو مونږ هغه پوره کو. ٹھیک شو. اوس څلورم سوال راکې ترجم بالبشتونیه. ترجم بالبشتونیه الته کتاب کې مونږ لرا کړی ترجم بالاردیه اردو کې ترجمه وکړي. نو مونږه دا کتاب په پښتو کې حل کوو ځکه مونږه د اردو په ځای باندې پښتو ولیکله. ترجم بالبشتونیه پښتو کې ترجمه وکړه. نو مونږ له د عربی جملې را کړي د دې به مونږ پښتو جوړو. یقول دا د فعل مضارع د واحد مذکر غائب صيغه ده. نو د دې فاعل دار والد موجود دی. یقول الوالد پلار وایي لابنه خپل زوی ته. لابنه خپل زوی ته. یا بنیه ای بچوړیا ای زما
بچنګیا ای زما خوږ بچیا اذهب د امر صيغه ده ته لاړ شه الى الحديقه باغچې ته ته باغ ته لاړ شه والعب او ته لوبې وکړه دا هم د امر صيغه ده فيها په هغې کې یعنی دغه باغ کې وانظر او ته وګوره الى اشجارها د دې باغ ونو ته بوټو ته وانظر او ته وګوره الى اشجارها د هغې ونو ته یعنی د هغې باغ ونو ته وګوره وازهارها او د هغې ګلونو ته وجلس او ته کښېنه دا د امر صیغې دي د کوم لاندې چې ما دا کرښې راښکلي دي دا د امر صیغې دي ټیک شوه یو دا اذهب دی انظر دی العب دی او اجلس دی نو وجلس علی خشیشها او د هغې په شنه ګیا کښېنه ولا تقطف او ته مه شوکوه ثمرتن میوې ولا زهرتن او ګلونه ولا تقطف ثمرتن او ته میوه مشو کوه ولا زهرتن او ګلم مشو کوه نو دلته کې واحد راوړی دی د اسمار جمع د اسمار واحد ثمرتون دی او د ازهار واحد زهرتون دی ازهار جمع ده واحد زهرتون دی اسمار جمع ده او ثمرتون واحد دی نو ولا تقطف ثمرتن ته میوه مه راشو کوه ولا زهرتن او ګلم مه راشو کوه ولا تکسر او ته مه ماتوه غصنن لخته شاخ لخته د بوټي دا لختې تلي دي داسې کنه نو دا لخته مه ماتوه ولا تضرب احدا او ته څوک مه وخه ولا تضرب او ته مه وخه احدا هیڅ څوک یعنی هیڅ څوک هم مه وخه وخل مه کوه ومشي فی الطریق ومشي معنی ته ځه فی الطریق په لاره ته په لاره ځه وانظر او ته ګوره امامکه خپلې مخې ته ته چې په لار روانې نو خپلې مخې ته ګوره ولا تلتفت او متوجه کېږه مه یمینا ولا یسارا ښي او ګس طرف ته ته ښي او ګس طرف ته مه ګوره یو خوا بل خوا مه ګوره بس سیده په خپل لاره باندې ځه خپلې مخې ته ګوره په خپله لاره ځه خپلې مخې ته ګوره او یو خوا بل خوا مه ګوره ښي طرف ته او ګس طرف ته ګوره مه په لاره سیده ځه نو دا موږ له په پښتو د عربۍ جملې راکړې وې موږ د هغې پښتو جوړه کړه دا دې لیکلي هم دي نو کوشش وکئ تاسو دا ځان سره لیکئ هم پنځم سوال یې راکړی كون المثنى والجمع من الافعال التاليه كون دا د کان یکونونه د امر صيغه ده د تکونونه جوړه کړې ده کون یکون تکوینا پوره کولو ته هم وایي او کون دلته کې معنی ده ته جوړ کا المثنى د تثنیې صيغه والجمع او د جمع صيغه من الافعال التاليه د راتلونکي فعلونو نه ته د راتلونکي فعلونو نه د تثنیې د دوو او د جمع د دوو نه زیاتو صيغې جوړې کړه موږ له به د واحد صيغه راکړي د دې نه به د تثنیې صيغه جوړو او د جمع صيغه به هم ترې جوړو نو دا ما ورته پښتو کې هم لیکلي د راتلونکي فعلونو تثنیه او جمع جوړه کوي موږ له د امر صيغې راکړي د امر او د نهي صيغې راکړي د واحد صيغې راکړي د امر او د نهي نو دا د امر صيغې اول راکړي اذهب معنی ته لاړ شه اذهب چې سړي ته وایي چې ته لاړ شه نو هغه ته به اذهب او چې ښځې ته وایي ته لاړه شه یوې ښځې ته وایي نو هغې ته وایي اذهبي هغې سره ورسره یا لګې بهرحال دلته موږ له د مذکر راکړي دي د امر صيغه اذهب ته لاړ شه نو اوس په د دې نه موږ تثنیه جوړو اذهبا تاسو دواړه لاړ شئ جمع به جوړو اذهبو تاسو ټول لاړ شئ بیا یې راکړی دی د واحد صيغه العب ته لوبې وکړه ته یو کس لوبې وکړه د دې به تثنیه مونږ جوړه کړو العبا تاسو دواړه لوبې وکئ جمع به جوړه کړو العبو تاسو ټول لوبې وکئ بیا راله یو د امر صيغه راکړې د واحد مذکر انظر ته وګوره ته یو کس وګوره انظر ته وګوره مونږ به تثنیه جوړه کړو انظرا تاسو دواړه وګورئ او جمع به جوړه کړو انظرو تاسو ټول وګورئ اجلس معنی ده ته کښېنه یو سړي ته وایي چې ته کښېنه نو هغه ته وایي اجلس ته کښېنه دوو دپاره راځي اجلسا تاسو دواړه کښېنئ دوو نه زیاتو دپاره راځي اجلسو تاسو ټول کښېنئ ښه امشي معنی ده ته لاړ شه ته ځه د اذهب معنی ده ته لاړ شه او د امشي معنی ده ته ځه ټیک شوه امشي معنی ته ځه او امشیا تاسو دواړه ځئ او امشو تاسو ټول ځئ دا اصل کې امشیو دی خو قانون پکې استعمال شوی دی نو موږ هغه قانون نه چیړو ارشاد الصرف کې حل کړی دی نو امشو معنی نه تاسو ټول لاړ شئ او اوس به د نهي صیغې دي ښکته
دا اوس په د ایم شي پورې د امر صيغه وي. اوس د نهي صيغه را کړي لا تجلس تمکینا، لا تجلس تمکینا. نو د یو امر د واحد امر صيغه را کړي لا تجلس تمکینا، نو موږ به تسنیه جوړه کو لا تجلسا تاسو دوانه مکینئ، جمع به جوړه کو لا تجلسو تاسو ټول مکینئ. دا ورته موږ مالی کلم دي. بیا را کړی لا تضرب ته موها ته یو کس وخل مکوا، موږ به تسنیه جوړه کو لا تضربا تاسو دوانه وخل مکوي، جمع به جوړه کو لا تضربو تاسو ټول وخل مکوي. او اما د نهي بیا د لا تلتفت صيغه ده، لا تلتفت د واحد مذکر صيغه ده. لا تلتفت معنی ته مت متوجه کیږي یا ته توجه مکوا، ته توجه مکوا. لا موږ به تسنیه جوړه کو لا تلتفتا تاسو دوانه متوجه کیږي، جمع به جوړه کو لا تلتفتو تاسو ټول متوجه کیږي، لا تلتفتو تاسو ټول متوجه کیږي. ها بیا د لا تضحك، لا تضحك معنی ته مخاندا، لا تضحك ته مخاندا، ته مخاندا. یو کس ته چې وای چې دوه ته وای نو بیا به لا تضحكا تاسو دوه مخاندئ، جمع راځي لا تضحكو تاسو ټول مخاندئ. ٹھیک شو. او د واحد مذکر راځي لا تکسر ته ماتوا، واحد مذکر لا تکسر دا د نهي صيغه دي، لا تکسر ته ماتوا. تسنیه جوړه کا لا تکسرا تاسو دوانه ماتوي، او جمع جوړه کوي لا تکسرو تاسو ټول ماتوي. نو ګورئ دا زمونږ د واحد صيغونه موږ د تسنیه او د جمع صيغه جوړه کړي. او بر سوال کې موږ عبارت مکمل کو، او دغه 4 نمبر سوال کې موږ د عربی نه پښتو جملې جوړ کړي. نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شئ. دغه ځان سره سکرین شاټ واخلئ او اولی وورئ، بیا سکرین شاټ واخلئ، دا ځان سره په کاپو کې ولیکئ او دوباره بیا یو ځل وورئ. نو ان شاء الله النزهة فی البستان کې به تاسو ډیر ماهر په دې سبق کې. نو امید ده تاسو په دې سبق باندې پوه شئ. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.